ملاقات په غرض باندې خواهش خو دا و چې هلته جمبېړي ته لاړ شو خو هغه ځای فاصله هم ډېره ده او مونږ سره وخت هم بې دومره سبا ډیوټیانې دي نو ملګرو وي چې بهتره دغه ده چې تاسو دلته کې هغې راځي جمعې لمونځ پړاول ده تاسو هغې سره ملاقات وکړئ نو انشاءالله العزیز ملاقات به وشي نو یو خو باران شوی دی دلته دا خوړ هم به شور دی خو موږ کوشش دا کوو چې په زوره خبرو وکړو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ د دې چې کوم جوابات دي چې هغه تاسو په تفصیل سره واورئ حضرت اول خو تعارف کوو تاسو پوره نوم څه دی زما نوم محمد یوسف او قاری محمد یوسف باندې مشهور دی طالب علم کې یا استادانو یا والدین ماشومان کې تاسو څه نوم واستو مینه محبت نو بس یوسف پہ راته جنګړې نه والد محترم څه دی جی عبدالرحمن تاسو تاریخ پیدائش تقریبا 62 سن 1962 تاسو قبیله سره قبیله مدیخیل دي تاسو څنګه خاص جنبېړې کنه موږ د دې الیو او ډېر طوفان نیکونه اوګای ته تللی دي او دا اوګای کې بیا د اوګای نه موږ تیزه ته چې بیا واپس راغلی نو سن 85 کې راغلی ماشاءالله تاسو ماشومان تعداد څنګه زما 14 ماشومان دي وجنه کې والکان او یو ماشوم مړ دی انور ژوند دي کوم مصروفیات دي زما ماشومان د ماشومان خو محمد قاسم پکې مشر دی هغه جو پرس کالي فارغ شه اوس خپل ځای کې تدریس کوي اته کمپیوټر کې او بل دی هغه په شینکارای کې قران کریم یادې لسن مې په پاس کړی دی اوس قران کریم تاسو ورکوالي کوم تاسو پاتې شي دي ماشومان زما مشرور عالم بس هغه د څه بیمار ونه ډېر لوی عالم د شیخ عبدالسلام صاحب د دور سړیو او اقشنه الله ولا علمي صلاحیت ډېر زیات ورکړو او بیمارو بس سکار د علم چې څنګه حق وغسونه شو چې څنګه حق هغه نه دي شو بس هغه سره به مغو کله یو ځای کله بل ځای والدین په وړوکوالي کې پات شوی ابتدایي تعلیم تاسو کوم ځای ابتدایي تعلیم سکول ما پنځم پورې ویلو او شوق نو د دې شي شوق نو وخت سره څنګه فرض د شاشه په لیسب چې کتابونه کتلیو هغه د دې شي ډېر بد وي نه لګي دا ورته دی ابتدایي کتابونه چې دي نو هغه ما خپل رور نه ویل ډېر فني عالم ډېر زبردست و کوم مدرسو کې تاسو سبق ویل نو مدرسه خو زمونږ دارالقرآن کې ډېر وړکوالي کې هم تلم هغه سن مې هم نه دی یاد پنځپیر چې هغه زما د رور سره تلم نو وړکم جدي شو القرآن سره خو په خپل پاتې شم لکه مخکنه دورو چې دا مدرسه د مخکنه جمعه تم نه وځي مخکې زړه جمعه چې وکنه هغه د جمعه نه نو دا سفر غونته او شرغشي ونی او ډبه بو او سین بوړله راوړله د بدرای نو دا اوس دا تاسو ذهن ته نه راځي زما وړکواله تاسو څنګه داسې پیژندل هغه خیرت علما چې داسې مشهور نو مشهور خدغه شیخ عبدالسلام صاحب دی او دو سبق ویل نه شیخ صاحب عبدالسلام صاحب نه دی ویل ما اکثر دا کتابونه چې سړي ما د خپل رور نه ویلي بیا علامه قاضي صاحب سره رحم الله سره پاتې شم دي زه او شیخ طيب صاحب الله دې خصاتي من یو کال ته پاتې شو زمون کور حادثه شو والدین او دا والد سره رحم الله وفات شو بیا زه رااله من الته یو ځای پاتې شو طيب صاحب زه قاضي شمس الدین صاحب سره یو ځای پاتې شو ماشاءالله طالب علم کې تاسو بهترین ملګری څوک نو طالب علم کې څه ډېر مرګري زمونږه تاسو نام ورکړ تاسو دې نو د څه ذهن ته نه راځي وخت ډېر زمانه کې فراغت تاسو کله شوی دی فراغت دا تقریبا چې 83 کې زه التفات شم ګجراواله کې لکه فراغت ګجراواله شي جی ماشاءالله دا پنځپیر کې اوم پاتې شم پنځپیر کې خدري کاله 79 81 او 86 پنځپیر کې 79 81 86 او دا مکه وړکوالي دروازه چې منډي تر دی ولې سدین د کولو مثلا نه قابل قدر اساتذه کرام تاسو اساتذه کرام زمونږ نو هغه په دې ورو نور کتابونه کې زما رور یو ټول هغه لکه بل ته به پرېخلم نه لکه او قاضي اسمت الله صاحب سره پاتې شم هغه سره پاتې شم اوس دې وخت تدریسي خدمات کړې نو تدریسي خدمات زموږ په ځای کې مدرسه و نظام وړې دوري پر کتابونو او چې کله غزلزله وشوه زموږ کورونه جمعات ارس 10 نسل جی اجر 2005 دا غنه استقالت کې اوس هغه نظام د تدریس
صرف دغه د کلی ماشومان نزي او قاری صاحب ورسره محنت کوي لکه قرآن چا نه ویلي قرآن کریم ما ترجمه د هیڅ چا نه کړی سوا د پنځیر نه دي دې خطاب یو مدرسه کې سبقونه خای نو تاغه خپل کې چې هغه مصطفی ختم شي دي نو اوس نشته دلته پروګرام دی او دلته تر راتلې نشم ډېر لري دلته څنګه مرګري دي هغه نظام چلی څلورم درجه پورې کتابونه ماشاءالله مرګري څنګه حالت نه خدي ډېر خدي دا زه او نوې ونه زه وکنه او زموږ دا اصل کې دا مولانا محمد جان صاحب رحمت الله علیه د دې علاقې ډېر لوی عالم او ډېر زبردست غیرتی سړی نو هغه پوری د مدرسه کوثر القرآن ویګن ډکی رسول الله نه د لوی مدرسه ده اوس دغه بنیاد بیا څه وجوهات پیښ شلو هغه نه وکړل شو بیا داسې بنیاد کې نو دا غو لغونی لنټر کړو د دې او لغونی چې بیا نور بیا وفات شو هغه وفات شو بیا به زه قلم راتلم نو بیا دا ټول زما په لاس الله په فضل سره شي دلته تاسو تدریس مدرسه بنیاد نه دي لکه دا مدرسې بنیاد هغه وخت سره خو دې شو او نظام لاونه دا کمر مری نوی نو اوس جوړی دا دریم کال چې مدرسې نظام پکې شروع کړل مدرسین دي خارج زبیر صاحب دي نور مرګري دي تنظیم مرګري راځي خدمت دي ډېر ماشاءالله دا جمعه کې زموږ دا لپاسانه دا ورډ ډکی دومره مخلوق نشه اف ام باندې درس بکوچی اسکاله متواتر ما کړ یو کوم بیا د پنځیر د لپاره شیخ صاحب د چندیو وی نو ما ورې دوه غپ لګي به وینا غپ نه کوم ته وینا وکړه نو دوه میاشتو کې دنه کم سلک کم 37 लाख रुपए شي وي پنځه دوه میاشتو کې دنه شي ماشاءالله موږ تاسو درس غالبا 2005 او 6 باندې ير دي د اجمیر کې زما خور پاتې کیږي بره خجه نو مستر موږ بس تاسو درس راګي جی ما خو د تعارف نه وخت ما یې د څه پنځه لګي نو خور ما ته غوسه شوې ودا پنځه نه خده پنځه د قرآن نشي ویلي ما بالکل ما دا دې علاقې ټول باور دي زموږ او چتو کنه نشنا आवाज موږ زه او چتو نو ډېر علاقو کې باور اوس اسم تاسو استعمالوي نه کنه دا زموږ سخت زور کې دلته موږ منزل سپیکر باندې دنه سپیکر چلو بار باندې ادي ته نور احباب دوجه بس هذه وحدة المدارس ما شاء الله غجو شيخ بارك تاسو ډېر خسته ادا زموږ د وخت سره چې موږ باورېدو چې د تنظیم جوړیږي حضرت شیخ رحمت الله علیه خپل دا کوشش وو موږ ارمان دي چې دا کله به جوړ شي زموږ خپل کوټه موږ پر دې کندر کې کله یو باسي کله بل څه آلات ترتیب باندې زموږ طالبان هغه به فعل کول نو موږ په ډېر خوشاله یو او ډېر تایید کوو ډېر مرګ او ډېر ترقه برکت تاسو دین کې سره نو بس دې کې خدا دا چې دې کې سنجیده کسان په دفتر کې کېنول شي او دا کار مخه ته چې و چلے د جو کار به جماعت تاسو وبستګی کړنه یاره جی کزه دا چې پیدایشي پنځپرې منو مشک په دې کې نه ځکه زما روح ډېر زمانه د شیخ ګیره توروا او زما روح دغه شاګردو نو زه هغه روسته پیدایشي نو پنځپرې کې پیدایشي باندې پیدایشي ماشاءالله څنګه چې پیدایشي دي تاسو او دې مو دی ویل شي نو جوانانو کې زه شیخ صاحب دي صدر کې امیر کړه مدد علاقې هغه اب جی نو بیا ترتیب چې ګډوډ شو دی وخت نائب امیر دوی خو ما ورته له سره پیس کې نیم زده کار کوم امیران تاسو رشاد امرات کسی چې په واده تاوان دوی تاوان جماعتي روپ څخه چې تاسو ملایږي اول تاسو څه کوئ نه نو مرګ نه تاسو کو چې تاسو څه کوئ تاسو اندمي تکار کوي درس کوي تاسو ترتیب دې څه کوي جذبات چې مرګري ویني جذبات څه تاسو نه زمون څه جذبات یې څه بجو خوشالي کو چې مرګري ویني تاسو خیال کې درست قرآن کریم بهترین ذرایع څه کې دي چې قرآن کریم عام شي نو خو نن سبا دغه نت ذریعہ نور بس وایو او ملګری د دې کار ته کار وای نو دا اق قرآن چې محمد رسول الله نازل دی او اق اثر دی او دغه دی وایو کې د زړه کې د الله رضا وا یجنو او زمو شيوخ چې دي د یوم خسته आवाज ونو کنده شیخ صرف جذباتي شانت الله شاه صاحب جذباتي ونه علامه قاضي صاحب خود سے نمائندگی تقریر بو قاضي اسمت الله صاحب شان سعادت تقریر دنیا کې بچانی کړي لیکن پر سعادت تقریر میں هغه ټول خپل غفلت د استعداد ملک خپل کړل ډیر ګران دی به انتها ګران دی د علامه قاضي صاحب د چلل دار سنگ ول ډیر ګران دی دا ګران عوام هغه پیران ټول دسه ساده انداز باندې او دسه طریقه باندې هغه دا کار کړی دا ډیر څه کار کوي
تاسو تصنیف دی نه جنه رسالې ما شروع کړی و نو د دغه لکه مې صرف عوامو د فهم مطابق لفظي ترجمه او دغه صورت مادي پورې ما څه لیکل ده مس کې بیا د زلزلې هغه حالتونه رال نو کوشش دې زما چې دا وشي مرکز طرف نه خدمت ملو شي چې کار حواله شي د چې دا وکړي نه چې څه څه به لاغو نه کوي دا یو حکم ویل او هغه مونږ کړ ماشاءالله جماعت رساله تاسو مهانه جی هغه ورسال راځي پنځپیر نه ما ته پټیم نه راتله نو ګل شریف مولانا صاحب دې زموار کسته او هغه نمیاش په مې رساله داخله سره تاسیس د جماعت په حواله سره تاسو سره جماعت بنیاد ولې خو شي جماعت بنیاد خو جو مخلصین علما او په ملک د دین دی عام شي توحید سنت دی عام شي دغه بنیادی مسله دا او شرک او بدعت او رسم رواج ختم شي کم ملکونو سفر کړی جی سفر صرف عمره لسلم پوری سعودي سفر جی جی صرف عمره لسلم سفر کې څه تکلیف ورسې نه ذریعہ معاش تر سره ذریعہ معاش جو زبسو مزو دا ویم چې سبا ما نه زما رب تاسو کی چې تاسو ځنه خړل نظم ته معلومه ده نو زه سم بس یو بل خپل یاران دوستان سم مقرره تنخواه شپږو زره په غزه کې ده لیکن هغه نه ملایوي دا چې دلته یو تاسو رجستر کولیو تاسو بخندلی بس زبر نه زکات اخلم نه صرف اخلم نه دغه یو ګاډی رااله زما شاګرد دی په اسلام آباد کې یو ګاډی رااله غسته به مې هغه خرڅ اوس مې پیدا بر جی په غسته دی دغه ترتیب دی موږ نور ما یو ډمپر په قرض پیسو غسته یو زمانه کې د زلزلې وروسته بیا 3 کال پورې غو چلیدو په 3 کال کې 1 لک 80,000 ماته ملاو شي زه پوه شم د شي ګټې نه 3 کال وشو اوس پیسې واپس کولې بیا هغه ما خرڅ کو ما ته دومره ټیم نو چې زه هغه سره حساب وکم چې تاسو څومره ګټې او څومره بیلې نو ما جماعت کار ته ان شاء الله ما کار ویلې الله دې ملګری په دې گواهی دي مخالفین څه برتاو څنګه نو برتاو هم سره خاصه موږ خاصه او ډیر خاصه زموږ د علاقې کې څه قدر دي خلک گزاره مون سره کوي اس پس د مخالفین شي چې دی خو موږ موقع نه دا ورکړي څنګه چې القرآن رحمت الله علیه باغ ترتیب خول لیکن باغ اندازو جو مدل د کله کله فتوا بیراغ لري تاسو پسې موږ نه کیږي مې دا چې کوم وي نه کیږي د پسې کیږي هم په چانه کیږي نو د زوړ پنځپیر شاګرد ما خدای به خبر راځي نه بل د لغه جمعه زیات دي ماشاءالله موږ د موقع نه ورکړي سپی ته سره موږ اډو کې ورزول له خرړې مخبل کار کوو څنګه کار کړل الحمدلله دا موږ چیړي کنه جی چیړي مسله په ځای پاتې شي ازل د علاقه کې څه مسله چې کومه سړو تاسو درسونه کوي او نه کوي تاسو چې دا شي چیړ کا مناظر لانجه ته دا سپیکر د باندې بندګي جی نور څو نشو اپ سپیکر باندې حکمت دا دی چې مسله حضرت شیخ رحمت الله علیه فرمایل چې حکمت مدا دا نه ده چې ته مسله پټه کا حکمت دا ده مسله وکا او فتنه دې هم جوړن شي نو خپل ترتیب خو نه لیکه او مثلا د وړو نه شروع کړه اته چې نور یو کلی ته بته د کلی بدمعش چړې به وزستا ملمه تقریر به وکړه حکمتونه نو کده دې مشرانو هغه اقوالو ته څوک ګوري ډیر خسته طریقه باندې سمتر موږ د خپل هغه ترجمه ابناول پکاره هغه ابناول دي هغه نه بغیر دا مثلا نشي مخې ته کېږي که سره نمایش او دا هغه بالکل بغیر د دې سره په خلک خاندي او نشي کېږي هغه ملنګي رواغه کم چې دا غوه نو اول زموږ ارکان علماء ول د پکار دي مدارس ول د پکار دي چې په طالبانو د حلال خوري دا کوشش دي کوي چې حلال دي نظر نیاز هر شی څوک راوړي چې دا ته پوښتنه کې دا څه شی راوړي او کوم دي نو جن اثر وشو مولانا حسین علي صاحب د شمار شاګردانو ولې کامیاب خپل پټینه به ریبل او کرل او په طالبانو خورو نو یو د غرم را علماء ته اغین کومه مو خدای پیدا کړو تاسو میو کې کوم یو خو خیره څه جیزو او دې زمانه کې خو دردونه مې دي تر وشه مې خې نشي اخو هغه چې صحیح په خوراک کې څه راځي خپل پام خو خوي ستدي چاول باندې زیات مې نه ما اسم را باندې راځي دردونه مې زیات رنگونه کوم رنگ خوښ سپین رنگ خوښ دي دا خبر مې زیاته غوسه راځي یاره چې غوسه په دې راځي چې زموږ یو مرګري او په خپل رسمو کې یا یو رسم زیاته لاړ شي زما د نظر نه سړی پریو یا زموږ یو مخالف دی چې زموږ مرکز نه اډر نشته هغه ته دې لاړ شي یاره عمر بر زما زړه نه ونه چې بس زما کمزور کیا وي زړه مرته نه صفای څوک په صدر کې خو هم نه څه سره کوي نه چې اخو اخلا مته نه هغه ته بالکل کله خوشاله پړ خوشالي راځي تاسو کوم نو بس الله شکر ادا کوو نو بس ماشاءالله څوک تاسو د خبرو کې مسالې تاسو جواب نه راځي زما نه راځي
اذا بل عالم نمبر ورکمه دنه تاسو که د سفر کې متر کتاب نشته دا زما ذهن کې دا مسله نشته چې پاکستان جمهوریت ملک تاسو څوک چې راشه وزیر اعظم شه نه تیار راوړي دا سیټ د صدارت تیار راوړي نو او چې دا نور کار پرې ده نو زه دې ته تیار نه یم الحمدلله دا مرګ مې پسند ده دا شم پسند دې کې عزت نشته دې کې عزت نه څوک نه دې شه بن مازه شي ماشاءالله خطیب صاحب پرونی کمال اوس 1.5 کروڑ روپے مرا کې نه موږ له خدای را کړی ده هغه بیا بل ورځ سابقه یم هغه سابقه ما مرګ نه رسوم به ان شاء الله خلک به جو خسړیو کې بل سره جو وي په پټه و تاسو د خاصه ته موږ سره مرګ شي نه جنا نشم کولای بالکل نه پاکستان د حالت چې تاسو وینئ دا به څنګه سمېږي دا بس چې څنګه قرآن کوم اصول کولی دا ملک سمول هغه نه علاوه نشته سمېږي بالکل تاسو کو ته جمهوریت طریقې سره نشته سمېږي بالکل تاسو مکتب نه کتاب پټ کې تاسو غلون ته نه جی اس نو یې سبب وي هپکی کو ډېر لکه زما مکتبه چې کوم د ټول ما کتل الحمدلله زما کې ته موقع الله را وسته تاسو بو زما ټول کتابونه ما کتل دي زه چې کورم نور څه کار نه ګورم بس غلطی اصلاح څنګه کوي جی د غلطی اصلاح څنګه کوي جو لکه د بل چا د غلطۍ ډېر ښې طریقې سره داسې دغه نه غزم شیوخ خولې دي او بیا ته کول نه تاسو جماعت کې ډېر پاتې شوی داسې واقعیت راغلي چې تاسو مناظرې شوي دي سرمات شوی دی نه چې مناظرې خو شوي دي خو جګړې داسې موقع نه ده راغلی مناظرې شوي حالات خو قرآن ډېر دا زموږ علاقې ته زه چې رالم چا بید میرزایي د چا لولې بدعتیانو الحمدلله جو هم بس مصلحت نه کار واغسې د طریقې کار منې جو ډېر ښایسته طریقې ده لږ دې شو یو خو څه شی نه دی پرېښی نو که څوک نن هغه موجود دی نو کیسټ یې موجود دي چې په ترتیب باندې واوري او هغې ته وګوري واقعي نو هېڅ نشته جي مزید دي ګرانه خو هغو تېره مونږ ته جماعتي احباب د پاره پیغام ورکول جو جماعتي احباب دا ده چې اخلاص او حلال دي خوري او اخلاص سره دا مسله څنګه چې شیوخو په کوم انداز پیش کړې ده هغسې پیش کړئ دنیا کې د جماعت مقابله یې څوک نشي کولی دغه د الله رضا ده جزاک الله خیر عزتمندو مولانا صاحب څنګه مختصر الفاظو کې جوابات ذکر کړ دا ډېر دوم معنی لري او د دې په غوونه اوریدل غواړي او لیدل غواړي د دوی خبره چې د اکابرینو کم طرز دی په هغه طرز موږ خپل کار کول پکار دي کدي طرز موږ اخو کیو د خو کیو یقینا موږ خساره مو نقصان مو فایده بنه مو نو دا کوم خبرې چې مولانا صاحب وکړي د خلاصو نه چوړم دغه دي خپل جماعت سره منسلک اوسئ اخلاص نه کار کوئ او د الله رضا پر اړم یې چې څومره درنه کېږي مولانا صاحب ډېر مهرباني ډېر شکریه تاسو نو ټایم راکړو الله تاسو ښه ساتي امین تاسو راغلی تکلیف وکړو الله تاسو ډېر مننه